السلام علیکم. زه یم ریحان خان. دی وخت زه په بګن اغزه کې ویلوړ یم چې کوم دینه د بګن بازور علیزای سایډ نه شروع کیږي. په 22 نومبر منتې د اغه لیار ده په دغه منتې لشکرکشي شوی و. دغه نه خلک رغلیو د علیزای او د پړچینور سایډ نه دا خلک رغلیو. دغه ایریا ته د بګن خلک سکون دي د سکولونو ایریا یای ویلې که تاسو وګورئ دا النور پبلک سکول خپل ګورنمنت های سکول بګن ورسره نادر افیس نیشنل بانک او دین علاوه د خپل المدینه پبلک سکول. خو چې کله دهشتګرد روغللو په 22 نومبر متې دغه سکولونه دا نادر افیس دین علاوه د نیشنل بانک د مکمل تبو بربود کړلو او مکمل وسیزولو لوټ کړلو. خو هغه نه 22 نومبر 2024 نه ونیسه تر اوسه پورې حکومت د دغو سکولونو بحالۍ دپاره هیڅ قسم ته ګامونه نه کړي. دا خلک چې کوم دي د پخپله منتې راپوڅېدلو دغو ځوانو ته خپله سکولونه چې کوم دي هغه په ړانګ په ویرونز کې جوړول شروع کړلو. یاره جی ما خو 22 نومبر 2024 نه بعد بارها ځایونو کې تقریرونو کې ریټن فارم کې اپلیکیشن کې ویر کو چې موږ سره دلته سکول کې 650 نمبر سټوډنټ وو انداسې 300 پورې فیمیل سټوډنټ وو. نو دا وسوځېدو او هر یو شی ډیمیج شو. په یوه اپلیکیشن هم ته جواب نشو میلو چې دا دوباره ریپیر کی هر یو شی مینیج کی. نو څه ما ولیدل چې ماشومانو شپږ میاشتې دا پر کېدو باندې دي دو تعلیمي سلسله منقطع ده او دا در په در ګرځي. نو ما دا اراده وکړه چې خپل مدد آپ په تحت به زه دا سکول روانوم چاهے دا په زه ونې لاندې کېنوم په ځي باندې کېنوم په خپله ورسره په ځي باندې کېنم خو دا سکول به زه روانوم او د ماشومانو دا درس و تدریس نظام به زه شروع کوم. نو الله فضل ده دا تقریبا دریمه هفته ده چې موږ دا سلسله شروع کړې ده. نو 350 نمبر سټوډنټس کوم دي اوسه پورې موږ ته سکول ته راځي او دا درس او تدریس نظام شروع دي. حالاتو کې د کومه دنیا په کومه لیول باندې روانه او موږ په کومه باندې روانه او دا حالات د سکول بیا په کور دا غیا څه د بچی مستقبل هغه ټول تلې مفتا دي چې کوم په غاټو ادارو کې دي هغو ته خو په کور داسې اول نه اول د بچی مستقل دپاره په دې باندې مطلب د کور شروع کړی وای. دا په کور د دې اول به حالي نه غوښی وای ځکه څه دا بچي که یو ورې محروم شو وشو دا بیا نورو هغه ته یعنې سوچ شي ویلې دې کې ټول ماحول دا شی جوړ ده چې د موږ سره څه وشو د څه کېږي بچي دي دو مستقبل دا روښانه مستقبل ده د موږ ټولو د هر سړي د هر پلور یو خواهش ده چې موږ ځوای یو ښه تعلیم حاصل کړي. په دې حالاتو کې په دغه کې زه ډاډ ورکوم دغه استادانو ته او د پرنسپل صاحب ته چې هغو بیا د یو ښه سوچ دپاره دا سوچ وکړو. پوس په دې ځای باندې دا پوسټونه دي دغه دي ټولې ادارې دي هر ورځې خلک رسي ګوري نه دا کسي نه دا بچي دا غریبان څوک یوې کمرې کې مطلب څه لکه لاسوک بچی زوی دا اور کې 20-30 چولی ځکه څه کمرې سوي دا وګوره. نو دغه دپاره مو د خپله طریقې سره به موږ کوم د اوورسیز ملګري هغو ته مو خوښ کړو چې دغو خلکو سره تاسو مدد وکړئ او موږ کومه نه منه واس وي څه غوي امنډه ترړه مو وکړو انشاءالله دا خبره مو هر سړي ته رسوو چې سورې د مطلب څه دیزی کې دي یغزی کې دي کومې ادارې دي څه دي ښه دي بد دي هغو ته به دوی مو اواز رسوو. جی دا المدینه پبلک سکول تاسو ولیدلو د دو دغه چټۍ ټایم دا چټي وشوله د دو کلاسز کوم دي اوپن ایر کې د دو کلاسز دي او دین علاوه دا دو دپاره نور مشکلات دي. خو دا وړکي ماشومان د علاقه د علم او د تعلیم تږي دي دو غواړي چې موږ علم وکړو او تعلیم حاصل کو او حکوم د دو ته مسالې دي مسائل دي حکومت اوسه پورې دو دپاره نه حل کړي هغه دو اپنی مدد آپ کے تحت حل کوي. دو یای څه په دې علاقې کې امن وي خوشحالي وي دا د امن او د خوشحالي یو نشان ده چې دا وړه ماشومان په دې سختو حالاتو کې که کلاسې نه وي هغه باوجود هم رسي خپل کلاسونه خلي خپل محنت کوي. خو که حکومت کوم دا هغو د دو کوم مسالې دي هغه حل کړي د دو دپاره نور سهولتونه ورکړي. ډیره مننه.